بسم الله الرحمن الرحیم. وله صفات او دی الله لرا صفتنا ثابت دی. مخی سلسله د صفات سلبیو د الله تعالی بیان شو. اوس صفات ثبوتیه د خدای بیان ای. یو سو خبرو ته خیال کوئ. یو خبره دا چې له دا جار و مجرور خبر مقدم دی او صفاتن مبتدا مؤخره ده. تاسو دا ویلی دي چې تقدیم د خبر د ډیرو مطلبونو د پاره کیږي. یو مطلب پکې دا دی چې تخصیص پیدا شي. دلته د تخصیص د پاره دی. بیا به معنا داسې شي خاص الله لرا صفتونه ثابت دي، بل چاته صفتونه ثابت نه دي. تخصیص خودی ته وایي. اعتراض دا چې مونږ خود خلقو صفتونه هم کوو کنه. جواب دا چې دا خلقو صفتونه دا خدای د صفتونو په مقابله کې داسې دي لکه عدم. نو صرف الله لره صفات ثابت دي. دویمه خبره دا ده چې صفاتون جمع د صفتون ده. صفت ما قام بالموصوف ته وایي او وصف ما قام بالواصف ته وایي. د وصف او صفت فرق باندې پوه شئ. صفت هغه څه ته وایي چې د موصوف پورې قایم وي او وصف د موصوف پورې نه قایم بلکې وصف معنا مصدری ده چې قائمه بالواصف ده. الکه مونږ وایو الله تعالی عالم دی، دا علم قائم بالله دی، دا صفت د خدای شه. او مونږ چې دا کوم وینا وکړه دي ته وصف وایي. دا بیان زمونږ بیان ته وصف وایي. دا دوه خبرې. درېمه خبره دا ده چې یو فلاسفه دي، یو معتزله دي او یو کرامیه دي. د صفاتو باره کې د دغو ډلو سره زمونږ اختلاف دی. فلاسفه د سره صفات نه مني. د خدای یو صفت هم نشته نه موږ منو. هغوی د خدای د کمال ثابتولو د پاره د صفاتو د خدای نه انکار وکړ. څلور خبرې داسې دي چې د هغې د وجې نه فلاسفه کافر ګڼلی شي. یوه خبره پکې دا ده چې دوی د خدای د صفاتو نه انکار کوي. دا د کفر خبره ده. هلکه تاسو پرې پوه شئ. دویمه ډله د معتزلهو ده. معتزله صفات مني خو عین د ذات سره مني. هلکه په دې خبره تاسو پوه نه شوئ که نه؟ خدای کې علم شته خو عالم نه دی، سمع پکې شته خو سمیع نه دی، بصر پکې شته خو بصیر نه دی، حیات پکې شته خو حی نه دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ. دا صفات چې کوم دي که نه دا عین د ذات ګڼي. عین د ذات. خدای پوهه دی خو دا پوهه یو وصف زاید نه دی، د ذات د وجې نه دی پوهه دی. لکه خدای پوهه دی د ذات د وجې نه. خدای قدرت لري، قادر دی. قدرت صفت نه دی بلکې قدرت په ذات کې یو شی دی چې مقدور ته دا ذات متوجه کی نو په مقدور باندې قادر شي، او چې معلوم ته ذات متوجه کی نو عالم شي.
علم او قدرت پکې مستقل سيزونه نشته. تاسو ما په دې خبره پوه شئ. دا معتزله وایي. کرامیه وایي د خدای صفات شته دي خو حادث دي، قدیم نه دي، او الله تعالی محل د حوادث جایز ګڼي. الله دې محل د حوادث شي دي کې اثباتی نشته. معتزله صفات ځکه نه مني، وایي دی ته به حادث وایي یا به ورته قدیم وایي. که حادث ورته وایي نو خدای محل د حوادث راځي، که قدیم ورته وایي تعدد د قدما راځي. دا شرک دی، د شرک نه ځان بچ کوي، د ډېرې بزرګۍ نه دا کار کوي. تاسې پې پوه شئ څوک چې څه کوي د ډېرې بزرګۍ نه خراب شي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. مونږ اهل سنت والجماعت د خدای صفات منو، ازلی منو، قدیم، قائم بذات الله منو، او غیر د ذات خداوندی نه منو. صفات منو، فلاسفو پشان نه یو چې صفات نه مني. قدیم منو، حادث نه منو د کرامیه او پشان چې خدای محل د حوادث وکړي. او غیر د خدای نه ګڼو، داسې نه ده چې د معتزله او پشان عین ذات سره ګڼو. هلکه تاسو پې پوه شئ. ښه صفات چې منګه منو نو دوه قسمه صفات منګه منو. څو قسمه؟ یو صفات ذاتی منګه منو، یو صفات فعلی منګه منو. پخوا منګه چې واړو یو کتاب به منګه ویلې، د هغه کتاب نوم نور ظلم. او بیا به چې نور ظلم ختم شنو جماعت کې به منګ ته جماعت مولوي صاحب ابوالمنتهی ویلې. ابوالمنتهی نوم خو به تاسو اورېدلی که اورېدلی هم دی؟ د استادانو نم تپوس وکئ ورته د ابوالمنتهی نوم هم اورېدلی دی؟ دوی به هم نه یې اورېدلی انشاءالله. تاسو پې پوه شئ. نو ابوالمنتهی به منګه ویلې، هغې کې دا خبرې وې چې صفات ذاتي دي او صفات فعلي دي او دا دی او هغه دی. موږ واړو په دې خبرو نه پوهېدو. تاسو پې پوه شئ. او پخوا خو به ډېر بزرګان عالمان به هغوی به داسې په شوق سره موږ ته ویلې او موږ به پې سر بر باندې نه پوهېدو چې دا اوس څه وایي. تاسو پې پوه شئ. تاسو که چېرته مکتبې ته دغه ته لاړئ نو تپوس وکئ، په دې مکتبو کې به چېرته یي ورکوټه کتاب دی ابوالمنتهی. نو موږ صفات ذاتي هم منو او صفات فعلي هم منو. بیا موږ اهل سنت والجماعت دوه ډلې یو، اشاعره. اوه صفات ذاتي موږ اشاعره مني: علم، حیات، سمع، بصر، قدرت، اراده، کلام. دا و منی اشاعره. علم، قدرت، سمع، بصر، اراده، حیات، کلام. څو شو؟ اشاعره دا و منی دا زده کوي. او دغه چې کم دی ماتوریدیه اته مني، اوه دا دي او اتم ورسره تکوین مني. تکوین دې ته صفات ذاتی وایي. او دویم نمبر صفات فعلی منګه منو. صفات د فعل چې ورته وایي هلکه. صفات ذاتیه هغې ته وایي چې خدای په هغه شي موصوفېږي او په ضد یې نه موصوفېږي. لکه دا کوم څیزونه چې ما یاد کړه، اوه عند الاشاعره، اته عند الماتوریدیه. خدای په دې څیزونو موصوف دی او په ضد یې نه دی موصوف. هلکه دا زده کوئ که نه؟ دا زده کوئ. یو تکړه طالب موږ سره سبق ویلی او بیا لاړ مردان کې وایي دلته شپږمه درجه وایم. ملځه لاړ شه. هلته ورته یوه میاشت دوه میاشتې نوټ د سشي نوټ ویلی و او بیا ورته سره قاید شروع کړی و چې راغی ډېر خوشحاله و. موږ له ډېر تحقیقي سره قاید ویلی، تحقیقي. ما ورته ویل ښه ده که نه؟ نو ښه بیا پې پوه کړي وای، ډېر ښه بیا پوه شوی یو.
نو صفات ذاتیه ستوي صفات فعلیه ستوي قسم په خدای کا پوي او ډېر تکړه طالب مونږ سره چو خ صفات ذاتیه سودی صفات فعلیه سودی په دې نه پوي طالبان اوها ته خوشاله اوها چې کم ځای کې ډېر کسانی جمع غفیر طالب تپوس کوي لکه پلانکې مدرسه کې څومره طالبان دي کلاس کې څومره دي یو ورځ یو کس په خوا وختونه کې چې موږ ابتدا کې مدرسه جوړه کړې و نو ماته یو طالب ټلیفون وکړو وایي پنځمه کې څو دي مرسکه زکات ورته راوړې که څنګه پیسې راوړې که هسې تپوس کې وایي هسې تپوس کې ملې هسې تپوس موږ چاله څه نه وایو چې څومره دي او که څه صدقه راوړې او یا د هغې کسانو لپاره خوراک برابرې چې څومره دي چې زه ورته مغومره خوراک برابر کړم نو بیا دومره دي داسې پې پیسې نه دا کم عقل طالبان کم عقل ځان نه پوهیږي نو صفات ذاتیه دي ته وایي چې خدای په هغې موصوفېږي او د هغې په ذات نه موصوفېږي په علم خدای موصوفېږي او ذات باندې نه موصوفېږي چې څه دی قدرت باندې موصوفېږي په حیات باندې موصوفېږي ممات باندې نه موصوفېږي تاسو په پوه چې په اراده باندې موصوفېږي په اکراه نه موصوفېږي په کلام موصوفېږي په خرس ګونګټوب باندې نه موصوفېږي هلکه تاسو په پوه شوئ او صفات فعلیه دې ته وایي چې په هغې هم خدای موصوفېږي او د هغې په ضد هم موصوفېږي لکه احیا شوه هو الذي يحيي ويميت ژوندي کول هم کوي او مړه کول هم کوي نو یحیي کې احیا صفت خدای ته ثابت شه او یمیت کې ورته د اماتت ثابت شه ترزیق رزق ورکول زید ته او رزق نه ورکول امر په دواړو باندې دی ته صفات فعل وایي بیا په صفات فعل تعلق خو دغه سره دی د مخلوق سره دی احیا د زید اماتت د زید ترزیق د زید عدم ترزیق د عمر مخلوق سره تعلق شته کنه او بعضې وایي چې نه دا صفات فعلیه حادث دي او صفات ذاتیه قدیم دي هلکه پې پوه شئ قصیده لامیه کې وایي کنه صفات الذات والفعل طرا قدیمات مسئونات الزوالی ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال هلکه صفات الذات والفعل طرا صفات ذاتیه او صفات فعلیه ټول په ټوله قدیمات قدیم دي مسئونات الزوالی د ختمېدو نه بچ دي نه ختمېږي قدیم دي کنه او رب العرش فوق العرش لكن رب العرش خو در عرش د پاسه دی لكن بلا وصف التمكن واتصال د تمکن او د اتصال وصف پکې نشته چې متصل خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ چې پوه نه شئ زما در باندې څه زه به خپل ترتیب کوم نو دا خیرات دی چې چا وخوړو که بس راغله ختم شوي پدې سبا خیرات دي که د 1200 پورې څوک راله خوړلی به یو که نه نو بس بیا به ګرځي که چالاک او ډېر به وخوري او که وروسته راغی پاتې شوني غوندې خیرنه به ورکړي تاسو خپله خوښه ده زه زړه نه خورم چې طالب سبق نه زده کوي او نه وایي او بس خپل کار به کوي دا مولیان زړه خوري زموږ دا زړه پخوا وختونو کې به ډېر خوړل اوس یې نه خورو تاسو پې پوه شئ طالب که ځي او که راځي او که بلې مدرسې ته ځي او که موږ سره سړي مشي کوي او که نه کوي که کنځلې راته کوي او که دعا کوي او که سبق وایي او که دلته ودوي ما ته هېڅ پروا نه کوي تاسو یقین وکړئ چې هېڅ پروا نه کوي تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ ځکه طالب بس نه سمیږي نو دجال که راغی نو دا لښکر به طالبان وي تاسو یقین وکړئ څلورمې پنځمې درجې شپږمې خو لا بیا هم لږ لږ پوهېږي دجال پسې به ځي او دجال زنده باد نعره تکبیر هغوی به ورته وایي داسې به بس سر له به خیچي دجال ته به نعره تکبیر وایي تاسو یقین وکړئ
خو الکه دجال خسته موټر کې و او یو دو ټوپک مارم ورسره و د کاټن جامې مچولې وي اوه بیا خو به طالبان په الله اکبر باندې ځانونه سم خولې به پې وچلای دننه به نه ګوري چې څه پکې شته که نشته په تندي به یې څه لیکلي کافر به لیکلی یو دوی به ورته نارې تکبیر وایي تاسو یقین وکئ که داسې ده تقریر له به ملا راشي بیان له په پیسو به راغلی یې د ملا قیمت څه وي 15,000 روپۍ به راکې زه بیان له درځم یا به 8,000 روپۍ راکې د ملا قیمت دم چې دغه له ځي واده له ځي 2 روپۍ اخلي هلکه ډمان 2 روپۍ علي ها 1,000 او 40,000 باندې اجراګان چې راولي دي پروګرامونه 1,000 به اجراګان ملي کنه لکه پتر ته کنه ده نه د مولا قیمت د ډم او د اجرا نه کم دی قسم په خدای ادا به پیسو د دین خرڅي به دین به پیسو خرڅي مخکې نه به ورسره پیسې کوي او تاسو به د زنده‌باد ناری وهي چې دا خو ولادت سینیک سړی او به پیسو خرڅوي تاسو یقین وکړئ چې دا څه ده ګوره دا د رښتیا خبرې به تاسو بل ځای کې وانه اورئ دا یوه نیمه موږ کله کله کوو تاسو یاد ساتئ چې دا په پیسو تاسو باندې به تیري لیدلي به مې چا نه به مې اورېدلي پلانکي مولوي صاحب ته ورغلم هغه دغه یې راته ویلې چې 100 روپۍ به او نری غوښه به ورته تیارې او حضرت صاحب چې کم دی ګوره دا غټه غوښه ورته ډېره بده ده او پاروي چرګ نه خوري وطني چرګ به 100 روپۍ دی ورته حضرت ته به وطني چرګ راوړې او د حضرت د ملا ماته شي او د 2 پیسو به هم نه مقه خبرې د حضرت هم کوي اتاله چې کمې درځي او دا د مدرسو والا احمقانی وای زمونږ مدرسه به بې ترقي وکړي هلکه حضرت خو به نیمه ګنټۍ او 100,000 روپۍ خرچه به دې پې وشي او ځي به تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو مولیان ډېر په ټیپرو په ریټ خرڅېږي نو وله صفات نو خدای دپاره صفات دي ولې 3 دلیلونه وایي چې خدای دپاره صفات ثابت دي یو دلیل لما ثبت سره دی دویم دلیل ولیس الکل الفاظ مترادفه سره دی او دریم دلیل وان صدق المشتق علی الشیء یقتضی ثبوت ماخذ الاشتقاق اول دلیل دا دی چې عقل او نقل سره دا ثابت ده چې خدای عالم دی قادر دی حی دی متکلم دی او دا په دې دلالت کوي چې دا علم او قدرت حیات کلام دا معنا زائده ده په ذات باندې دا څه ده نو معلومه شو چې صفات خدای ته ثابت دي او زائد ځکه کائن ذات شنو بیا په خدای باندې حمل نه صحیح کیږي کائن ذات د الله سو عین ذات ته په انسان باندې حمل کیږي الانسان یدن ویل شي الانسان رجلن الانسان عینن ویل شي معلومه شو چې دا صفات دي او د عین ذات نه دي غیر ذات لما ثبت ذکر ثابت شوی د من انه تعالی عالم الله عالم دی قادر دی حی دی الی غیر ذلک او غیر د دینه ومعلوم او په عرف او لغت کې دا معلومه ده چې ان کل من ذلک دا ټول یدل دلالت کوي علی معنی زائد په معنا زائده علی مفهوم الواجب په مفهوم د واجب باندې معنا زائده ده وليس الكل الفاظ مترادفه دین دلیل دار چې دا ټول الفاظ مترادفه هم نه دي دا ټول الفاظ مترادفه هم نه دي علم قدرت حیات عالم قادر دا الفاظ مترادفه دي که جدا جدا دي نو معلومه چې خدای ته صفات ثابت دي او کچری عین ذات وي نو بیا خو الفاظ مترادفه وکړ علم عین ده د خدای سره او قدرت عین ده د خدای سره نو علم عین ده د قدرت سره ځکه عین د عین د ذالک الشیء کنه لکه علم عین شه د چا سره ذات سره او قدرت هم عین شه د ذات سره نو علم عین شه د ذات سره الکه تاسو په پوه نه شئ کنه وليس الكل دا دویم دلیل ټول ندي الفاظ مترادفه لکه
لکه په پوهیږي. بل خبره ډیره قیمتي ده که چرته صفات عین ذات شي روسته راځي نو بیا علم به عین شي د الله سره، نو الله خو معبود دی، علم به معبود شي. قدرت عین شي د الله سره، نو الله خو ثانی د عالم دی، نو قدرت به هم ثانی د عالم شي. الکه په پوه نه شوي تاسې. علم که عین شي د الله سره او قدرت هم عین شي د الله سره، نو علم به قدرت شي او قدرت به علم شي او با صفاتو کې به ګډوډي شي او ترادف راشي. دریم دلیل عالم او قادر په خدای ثابتي، په خدای حمل کیږي عقلا او نقلا. او عالم او قادر او سمیع او بصیر او حی دا مشتقات، او مشتق چې په ثابته نو مبدا الاشتقاق به پاغ کی. حی بچا توای چې حیات پکې، عالم بچا توای چې مبدا الاشتقاق چې علم دی هغه به پکې وی کړه. وان صدق المشتق بل خبردار چې صدق د مشتق علی شی یقتضی تقاضا کوي د ثبوت تماخذ الاشتقاق له دلرا، فثبت له صفت العلم تر پر صفت علم ثابت شو د قدرت او د حیات و غیر ذلک نور. لا د سیندا کما یزم المعتزله لك معتزله چې وای چې انه عالم لا علم له، خدای عالم دی خو علم ورته نشته، قادر دی لا قدرت له قدرت ورته نشته الی غیر ذلک، حی دی خو حیات ورته نشته. ځکه عالم دی د ذات د وجنه، د علم د وجنه نه، قادر دی د ذات د وجنه، د قدرت د وجنه نه. لکه په پوي شي کې په پوي نه، فانه محال. معتزله دا خبره محال ده او دا ډېر قمقلتوب دی. ولی په منزله قولنا، په منزله د دې قول زموږ چې اسود لا سواد له، پلان کې تور دی خو سواد پکې نشته، دا قمقلتوب نه دی چې تور شه اخو تورواله به پکې کنه، چې اسود شه نو سواد به پکې، نو چې عالم شه علم به پکې. وقد نطقت النصوص او گویا نشوی دی نصوص آیاتنا بثبوت علمه و قدرتی، و ثبوت د علم او د قدرت چې خدای ته علم او قدرت ثابت دی و غیرهما او غیر د دینا. نو علم او قدرت خدای ته ثابت شو نو د صفات خداوندی شو. دیم عقلی دلیل چې علم او قدرت او د صفات خدای لپاره ثابت دی او حیات. ودل صدور الافعال المتقنه او دلالت کوي صادر دل د مضبوطو کارونو علی وجود علمه و قدرتی، په وجود علم او قدرت. مضبوط اسمان، مضبوط ازمکه، مضبوط نظام چلی، دا ځکه چې علم او قدرت ته پکې کنه. دا نه چې صرف عالم او قادر دی، دیوال ته عالم نوم کېده نه دا چې پیدا کوي. هلکه په پوه شئ، لا علی مجرد تسمیتی عالما و قادرا، نه په صرف دې سره چې تا نومولی دی په عالم او قادر سره علم او قدرت پکې نشته. نو چې علم او قدرت پکې نه وي داسې افعال متقنه مضبوط کارونه مضبوط سیزونه نشي پیدا کولی، ځکه پوهه یې هغې دپاره هغه د خپلې پوهې مطابق او د خپل قدرت مطابق پیدا کړي. هلکه تاسو په دې ځای پوه شئ. بس